ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې مخکې درس وکړو موږ د لسم صنف په قسمت د تعریف د ناحیې د پیدا کولو قسمت کې موږ کار وکړ چې ناحیې د تعریف څه ته وایي او څه رقم پیدا کیږي. او اوس د لسم صنف درې اتیاومې صفحې ته راورسېدو چې موضوع د درس د موږ د ګراف له مخې د تعریف ناحیه او د قیمتونو ناحیه پیدا کول دي. څنګه چې مخکې موږ وویلې د تعریف ناحیه هغه قیمتو ته وایي چې وای اکس ته ورکړل شي، وای په مقابل کې مشخص یا وای یو عدد حقیقي لاسته راسي، هماغه ساحې ته ناحیه د تعریف وایي. دلته ناحیه د تعریف د ګراف له مخې که چیرې موږ داسې یو ګراف ولرو، دا محور دی وای او دا محور د اکس. که چیرې موږ ولرو په دې شکل یو ګراف ولرو، دا ګراف د اف ایکس وي، دې نقطې ته A او دې نقطې ته B وایو. البته دغه نقاط باید چې وړې دایره او داخل رنګه وي، یعنی په دې معنا چې A او B هم اخیستی شي. اوس ګراف د اف ایکس ناحیه د تعریف هغه قیمتونه دي چې اکس ته یې ورکړې، وای په مقابل کې وي. لکه ناحیه د تعریف دلته اکس کیدای شي اکس دا قیمت شي، دا قیمت شي، دا قیمت شي، دا قیمت شي له دې ځای. پس ناحیه د تعریف د دې تړلی انتروال د ای او بی ده. که په لاندې صنفو کې موږ انتروال باندې وغږیدو چې موږ درې نوع انتروال لرو. انتروال په معنا د فاصله په معنا یادېږي. دلته به موږ بیا هم یو وارې خلاص په دې کار وکړو. که چیرې موږ داسې یو قیمت ولرو، یو محور ولرو A او B، دغه دایره ته په شکل د خلاص انتروال وای، ځکه ټول هغه قیمتونه چې د A او B پر منځ کې دي بدون له A او B نه دې ته خلاص انتروال وای. او که چیرې داسې شکل ولري دا A دا B، دا وړه دایره داخل خالی وي، دا رنګ سوي وي، دا نیمه خلاص انتروال ورته وایي. A په دې شکل نوشته کیږي، ځکه یعنی A قیمت اخیستی شي، د B قیمت نشي اخیستی. دلته د A او B قیمت نشي اخیستی، دې ته خلاص انتروال وایي، دې ته نیمه خلاص. ځکه ټول هغه عددونه چې ما دا نمایندګي د دې کوي، ټول هغه عددونه چې د A او B په منځ کې وي په شمول د A بدون له B، البته B قیمت نشي اخیستی، دلته نیم خلاص انتروال وایي. که شکل د دې ولري، دا قیمت ټول اخلي او دا دواړه دایرې داخلي ډک وي. دې ته دا قیمت د ای او بي ټول هغه قیمتونه چې په دې شکل نوشته کیږي دې ته تړلی انتروال وایي، یعنی په دې معنی ټول قیمتونه په شمول د ای او بي. او که په شکل د ست هم دا نوشته کیږي هغه قیمتونه اکس لوی له A وړکی له B په دې شکل. دا په دې شکل نوشته کیږي هغه قیمتونه چې اکس لوی او مساوي له A وړکی له B. حقیقي عددونه باید چې اکس د آر وي، دلته هم اکس د آر. دې قیمتو کې موږ نوشته کولی شو
ټول هغه قیمتونه هغه اکسونه چې اکس لوی او مساوي له ا وړکای او مساوي له b سره اکس له r له جمعوي په شکل د اکس داسې نوشته کېږي او انتروال د ای او بي ټول هغه قیمتونه چې په مابین د ای او بي کې دي بدون له ای او بي نه هغه قیمتونه چې په مابین د ای او بي کې دي په شمول د ای او بدون له بي نه هغه ټول قیمتونه چې په مابین د ای او بي کې دي بدون له ای او وبخښئ له ای او بي سره په شمول د ای او بي سره د په شکل د صد داسې نوشته کېږي دا په ټیټي سمپو کې موږ دلته په دې باندې کار کړی دلته بیا هم موږ دغه موضوع ته په اشاره موږ دا په دې معنا ده ټول هغه انتروال ناحیه د تعریف کې ده چې هر قیمت ته اکس که دغه قیمت نیسي وای دا نیسي اکس دا قیمت وای دا اکس دا وای دا په دې شکل خی ناحیه د تعریف ده که په ډي وښیو ای او بي ده په دې خاطر چې له ا نه تر بي پورې په شمول د ای او بي باید چې ځکه د دلته دا دایره ډکه وښودله په دې خاطر چې ای او بي اخلي یعنی که ګراف موږ یو ګراف رسموو داسې مخکې موږ کار وکړو په دې که ګراف رسموو په دې شکل اکس دونه وای دا یوه نقطه اکس دومره وای دومره دا بله نقطه فرضاً اکس دومره وای دغه قیمت ګراف فرضاً داسې ځي طور مثال ذکر خو د اکس له دغه ځای ته دغه ځای قیمت اخلي د ګراف کې ګورو که دلته موږ دوام ورکو دلته ګراف موجود نه ده کوم اکس موجود نه ده دلته ګراف اکس موجود نه ده خی ناحیه د تعریف هغه قیمتونه دي چې په مقابل د اکس کې یا وای موجود وي وای په خپل ګراف په شکل کې وي یعنی ناحیه د تعریف دی د تعریف ناحیه ای او بي کېږي په شمول د ای او بي ښه که چیرې دلته موږ د قیمتونو ناحیه یې له دې ځایه مو له دې ځایه دغه ساحه کېږي چې په بل مثال کې باید د قیمتونو ناحیه وښیو یا د تعریف ناحیه موږ په دې کار وکړو ښه او که چیرې موږ داسې یو مثال ولرو په دې کې د تعریف ناحیه په دې ګراف کې دلته به نوشته کوو په پورتني ګراف کې د تعریف ناحیه او رنج یا د قیمتو ناحیه رنج پیدا کړئ صحیح فرضاً په دغه ګراف کې ښه ګراف موږ داسې درکوو چې فرضاً دلته لرو یو ګراف رسموو په دې شکل دا ګراف ته دلته یو البته دلته به موږ نوشته کړو یو دوه درې یو دوه درې دغه هغه به ډکه ونیسو دا به خالي ونیسو په دې شکل ښه په دې دغسې یو ګراف ته دا ګراف اف ایکس ورته وایي یا اچ ایکس یا هر شی چې ورته وایي په دې ګراف کې مونږ البته دغه دا قیمت مونږ مشخصوو فرضاً یو دوه درې فرضاً دا څلور ده په دې ګراف چې په دغه شکل ده تاسو ناحیه د تعریف پیدا کړئ او د قیمتونو ناحیه پیدا کړئ د تعریف ناحیه موږ ګورو چې دلته په دې قسمت کې اکس دا ګراف باندې که موږ له دې ځایه عمود وښکو دغه ناحیه د تعریف ده د اکس قیمتونه یعنی اکس یو وای دا قیمت اخلي اکس دوه اکس درې اکس دوه اشاره پنځه یعنی خپله ګراف
که موږ له دې ځایه عمود وښکو د هر نقطې ارتسام دغونه کېږي ارتسام د دې که عمود وښکو په محور د اکس دونه کېږي یا په بل شکل ارتسام د ګراف په محور د اکس که موږ رسم کړو دې ته ناحیه د تعریف وایي دغه ارتسام د دې ګراف ارتسام خو په دې معنا که چیرې موږ داسې یو ګراف ولرو ارتسام د دې له دې نقطه نه عمود له دې نه عمود له دې نه ارتسام یې دغه که مرتسم په محور د اکس یا په بل عبارت وایي که چیرې له هرې نقطې نه خو دلته یوه نقطه موږ نسو تعینولی ګراف په مخ نه ده په محور د اکس نسو کولی دلته کولی سو تعین کړو دلته کولی سو دلته کولی سو دلته کولی سو ولې دا پلو هم موږ دا کار نسو کولی نو ناحیه د تعریف دلته ده له څونه د تعریف ناحیه مساوي کېږي یا به په ډومین او رنج باندې وښیو یا د تعریف ناحیه د تعریف ناحیه دغه ساحه ده ولې صفر نشي اخیستی ځکه چې اکس صفر سی وای یو کېږي په دې خاطر اکس صفر نشي اخیستی صفر به موږ خلاص نوشته کړو له صفره ته دریو ګورو چې مقابل کې درې قیمت اخیستی شي یعنې په دې معنا هغه انتروال چې له صفره ته دریو منځ کې او په شمول د دریو بدون له صفره دا ناحیه د تعریف ناحیه شوه د قیمتونو ناحیه هم مرتسمې په محور د وای یا په وای باندې که موږ داسې وای کوم قیمتونه نیسي وخت چې اکس دا قیمتونه اخلي وای دغه قیمتونه اخلي وای دا قیمت اخلي وای دا قیمت دا قیمت دا قیمت ښه رنج کېږي له څونه له یوه نه ته څلور یعنې که موږ مرتسم د په محور د وای رسم کړو له څونه له یوه نه یو نشي اخیستی ځکه چې دایرې داخل رنګه نه ده ښه نوشته کولی شو چې یو نه ته څو پورې ته څلورم موږ ډکوو په دې معنا چې له یوه ته څلورو پورې له صفر ته دریو د تعریف ناحیه ده رنج یا د قیمتونو ناحیه یو ته څلورو ده او د تعریف ناحیه په دې شکل موږ کولی شو چې پیدا کړو تمرین کې سوالونه راغلي البته که چیرې موږ په دې شکل هغه ولرو ګراف ولرو لاندې شکل کې رسم کړئ لاندې شکل رسم کړئ او لاندې قیمتونه پیدا کړئ صحیح فرضاً کم قیمت د تعریف ناحیه د تعریف ناحیه پیدا کړئ بل قیمت چه ده د تعریف ناحیه د قیمتونو ناحیه یا رنج پیدا کړئ بل ده د تقاطع نقطه د اکس له محور سره پیدا کړئ صحیح او بل ده د تقاطع ټکي یا نقطې نقطې یا ټکي د وای له محور سره پیدا کړئ شکل لاندې شکل رسم کړئ او لاندې قیمتونه پیدا کړئ د تعریف ناحیه رنج د تقاطع نقطې د اکس له محور سره پیدا کړئ د تقاطع نقطې د وای له محور سره پیدا کړئ دلته موږ ګورو ګراف دغسې ده رسموي دا محور د اکس دا محور د وای موږ لرو
دغه شکل یو ګراف لرو دا هم دا د رسم کړ او دلته سوال کې یو بل جزم ورکړی چې اف دی 3 څو ده اف دی منفي یو څو ده دا یې هم دغه وای شکل رسم کړئ دا رسم کړئ او لاندې قیمتونه پیدا کړئ د تعریف ناحیه دې شکل کې څه ته وایي رنج کم قیمتونه دي د تقاطع ټکي یا نقطې د اکس له محور سره پیدا کړئ د تقاطع نقطې د وای له محور سره پیدا کړئ او اف 3 څو کېږي اف منفي یو څو کېږي البته دلته موږ دغه تابع د اف اکس ده دلته موږ بعضې قیمتونه لرو چې اف د 4 دلته 4 او دلته هم 4 دي اف دلته منفي یو دلته یو ده ښه درې فرضاً درې دلته راغلي په فرضاً 3 نیم موږ اوس دغه شکل چې لرو دا په دې معنا چې دا دوام لري او دا دوام لري تیر یا وکتور په دې معنا چې دوام لري او دا هم دوام لري ښه دلته موږ ګورو چې د تعریف ناحیه له صفره ځکه دا دوام لري ارتسام ټول له صفره تر څو پورې تر لایه ناحیه د تعریف ناحیه کېږي څو له صفره تر څو پورې له صفره تر لایه ناحیه پورې ده دا نقطه هم اخیستی شي یعنی له صفره تر لایه ناحیه اتحاد له منفي لایه ناحیه تر صفره په دې شکل موږ کولی شو یا په ساده شکل موږ کوو په ساده شکل ټول محور د اکس ټول اعداد حقیقي ځکه مرتسم د دې شاخې دا خو دوام لري تر لایه ناحیې پورې په دې سطحه کې او دلته هم دا لایه ناحیې پورې دوام لري مرتسم دا ده له هر قسمته په محور د اکس که موږ عمود رسم کو تقریبا ټول محور د اکس نیسي دلته کېږي ټول اعداد حقیقي که لنډ په لنډ شکل ولیکو په دې شکل نیسو ښه رنج ده له یوه تر لایه ناحیې پورې له یوه تر لایه ناحیې پورې ځکه مرتسم په محور د وای د دواړو هغه قیمتو له یوه تر لایه ناحیې ده ښه د تقاطع نقطه د اکس له محور سره پیدا کړئ له اکس د محور سره هیڅ تقاطع ټکی نه لري د اکس محور سره د تقاطع ټکی نشته یا نقطه یې نشته صحیح ځکه هیڅ محور د اکس قطع نه کړی د تقاطع ټکی د وای له محور سره وای ګورئ چې دغلته د وای له محور سره د تقاطع ټکی محور د وای کېږي کومه نقطه ده اکس 0 وای یو ده ځکه دلته اکس یو اکس 2 اکس 3 دلته اکس څو ده په محور د وای اکس 0 ده و وای څو کېږي یو ښه اوس موږ راځو اف د 3 یعنی اکس که 3 سي اف د 3 اکس که 3 سي وای اف 3 په دې معنا چې په هغه قیمت کې که اکس 3 کو وای کم قیمت کېږي اکس که 3 سي وای کېږي 3.5 دا کېږي 3.5 په همدغه شکل اف د منفي یو اف د منفي یو څو کېږي یعنی په دې معنا په دې کې که اکس منفي یو سي همدغه وای په مقابل کې دلته دا فرضاً 2 د هر قیمتي ښه
f د منفي یو دا کېږي څو 2 یعنی که x منفي یو سي y کېږي 2 په دې شکل f د 3.5 f د منفي یو 2 ښه دلته موږ تاسو د درس وخت پوره سو نو دلته تمرین کې دغه 3 شکل نور هم سته چې دغه 3 شکل تاسو اول رسم کړئ او وروسته لږه د قیمتونه پکې پیدا کړئ د تاسو کارخانگی او بل او ورځ به بیا نوی درس شروع کوو او تاسو دا تمرین حل کړئ